د تحصیل مندن فناوګي کلی کې آیات خان سره د خپل خاندان او ملګرو د ANP مستعفي شو او په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان کې د شمولیت اعلان وکړو. په مختصر شمولیتي تقریب کې د سابق ایمنه شیر اکبر خان فرزند شهزاد اکبر خان، چینا خان، غفور احمد، شیر افسر او نوې شامل شوي کسانو ګډون کړي وو. تقریب ته د هتاف په وخت نوې شامل شوي حیات خان او بشارت خان وی چې موږ ډیر وخت په ANP کې تیر کو او اوس په خپل خوښه او خوشاله د شیر اکبر خان سره اعلان کوو. تقریب ته شهزاد اکبر خان، غفور احمد او چینا خان خطابونه وکړل او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان په سیاست او منشور یې رڼا واچوله. شهزاد اکبر خان وی چې الیکشن را نږدې دی، موږ به د بونیر د قومي او درو صوبایي خلکو خپل امیدوارانو درو ان شاء الله دا سیټونه به سابق وزیر اعلی چیرمن پرویز خټک لا په تحفه کې ورکوو. زه د ANP نه مستعفي شوم. د هغې سره ما تقریبا 22 کاله د 15 کاله وخت تېر کو. اوس زه د هغې نه مستعفي شوم او د شیر اکبر خان سره مې اعلان وکړو. مونږ د ANP نه مستعفي شو او په شیر اکبر خان په پارټۍ کې خو اعلان وکړو. بله دا خبره ده چې دا پارټي په مونږ باندې هر قسمه بوج دی، نو هغې ته مونږ تیار یو، منډه تړلی صحیح هغې ته مونږ هر څه ته تیار یو، پوه شوې. او انشاءالله تعالی چې صحیح نو مونږ ته د ټلیفون کې مونږ به تحضیر ولاړو. زه د دې خپلو مشرانو شکریا ادا کوم او د PTIP د بونیر د طرفه دې ته په خیر علي ویلکم کوم او انشاءالله دا باور ورته ورکوم چې تاسو په دې خپله فیصله ستومانه نه شئ او انشاءالله په کم رفتار سره چې PTIP روانه ده نو را روان 3 سیټونه چې په 8 تاریخ باندې الیکشن دی او یو NA انشاءالله دا به PTIP ګټي او زموږ انتخابي نه چې دا پټکې دی او ټولو خلکو ته ریکویسټ کوو چې راځئ، دا د غریبو خلکو پارټي ده او دا به مخې ته بوځو او غریبو خلکو له به حواله کوو، ښېګړه به کوو، هغوی ته به تعلیم ورکو، هغوی ته به صحت ورکو، هغوی ته به اسانتیاګانې ورکو په هیلث کې، په پټوارخانه کې، په پولیسو کې او په دې محکمو کې چې انشاءالله اریګیشن شو دا هغه محکمې دي چې دلته هغوی راشي او کارونه وکړي او دا علاقه مخې ته بوځي، کو هغه د روډس په حواله دی، کو هغه د اسپتال په حواله دی، کو هغه د سکولونو په حواله دی، کو هغه د یونیورسټۍ په حواله دی، کو هغه د ګریس سټیشنو په حواله دی، کو هغه د ټرانسفارمرو په حواله دی. انشاءالله کړي مونږ دي او مخې ته به هم کو او دا علاقه به مخې ته بوځو او خلک راوتې دي مختلفې حربې استعمالي. بله ورځ یو ویډیو شوی وه پانغاپور کې، یو څو تنه راټول شوي د MNA صاحب کارو او ځان له څه کسان نه وستو ابتدا کړی د دې سره وابډې والا نو دغه نو دغه ټوټل کار چې دا زما په لاس شوی دی کلي دی خلکو ته پته ده او انشاءالله نور بګو او په دې خلکو باندې احسان نه کوو. دا خلک مونږ له ووټ راکړي او دوی له به انشاءالله په بدل کې مونږ کار کوو. د دې چې کومه مقدمه ده هغه به مونږ تر اسلام آباده پورې تر پیښوره پورې وړو او د دې هغه مسایل به خلکو ته او حکومت ته مونږ مخې ته راولو او پای باندې به انشاءالله کار کیږي. نو زه یو ځل بیا د دې شکریا ادا کوم کومو ملګرو چې په دې کې عیسی اغسطي را دې ته دعوت ورکړی د هغې هم شکریا ادا کوم. انشاءالله دا امید مې دی چې دا پارټۍ به د دې د لاسه مخې ته ځي او دوی به نورو خلکو ته ویناګانې کوي او دې پارټۍ ته به یې راولي او دا پارټي به مضبوطوي. ډېره مهرباني، شکریا، والسلام. تاسو د یو NA او د PK26 د امیدوارانو اعلان کړل د الیکشن په سر باندې دی 8 فروری باندې الیکشن دی د PK27 او د PK25 لپاره د امیدوارانو نومونه مخې ته راغلي دي. بالکل انشاءالله زموږ سره راغلي دي او انشاءالله 22 تاریخ ته تاسو غوږ کړئ د دې څلورو کینډیډیټو به تاسو ته انشاءالله زموږ لیست راشي او زموږ ملګري په دې باندې فارمونه جمع کوي انشاءالله. خندم وایي مختلفو پارټو اتحادونو لپاره هلې ځلې شروع کړل دي د هغې میټینګونه کېږي، سپرین کې اتحاد پکې مخې ته راغلي خبرې اترې شروع دي. ستاسو چا سره خبرې اترې شته؟ بالکل جی زموږ هم خبرې اترې روانې دي او انشاءالله ګورو به حالاتو ته به ګورو چې حالات څنګه نو پای طریقه باندې به انشاءالله فیصله کوو او خپل الیکشن به مونږ لړاو او د PTIP د پلیټفارم نه به انشاءالله مونږ الیکشن لړاو او زموږ امیدواران به مخې ته ځي. د دې به کټي زموږ به ځمکه انشاءالله چې د دې څه کاري څه خدمت انشاءالله موږ به هغې ته حاضر یو او هغه به ولکو او خدای پاک دې دا پارټي مخې ته بوتلی کی او انشاءالله ډېره ښکلې په بونیر کې خو ډېره تیزه روانه ده خو موږ لږ سس یو نو موږ له هم غفور ته هم وایم او د نورو ملګرو ته هم وایم چې موږ سره د کار وایو دې پارټۍ ته چې دا کار موږ مخکې بوتلی کړو. دا زموږ یو کرونده ده چې دا کرونده موږ خپله مخې ته بوتلی کړو نو موږ به د هغې نه څه حاصل کړو.
که دا کرونده زمونږ لکه دغه نه شوه موږ وله ګوډ ونه کړو موږ وله یوې ونه کړه موږ وله دا ونه کړو نو دا به په ځای پاتې نو زه د خپلو ملګرو ته ریکویسټ کوم او ورته دغه کوم چې تاسو راپاسئ او په دې کې دا خپله کرونده مخې ته بوځئ انشاءالله موږ به کوشش خپل کوو او انشاءالله غفور هم تکړه دی او زما دا نور ملګري دا هم تکړه دی او دا آیات خان دی اوس موږ سره شامل شو دا شیرزاده باچا دی زما خو زاړه ملګري دي او موږ سره په شیرپو کې په کم ګروپ چې و په هغې کې موږ سره یو ځای نو دا ډېر نران دي او دا چې دی زموږ د دې منډېزو ښه تکړه خلک دي زموږ د دې ناوګی او بشارت هم چې دی دا ینګ ګروپ الګ دی انشاءالله زما د دې نه ډېر امید دی چې ان شاء الله دا پارټي موږ سره ډېر مخ په وړاندې بوتلې نن چې کوم د ناوګۍ کې شمولیت شو دا آیات خان باچا دی بشارت دی شیرداده باچا دی دا تقریبا د دې سره 20-25 خپل کسان چې کوم په کور کې کم ووټ دی بل د اوټ خبره نه کو چې نن دی د ANP نه مستعفي شو او په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټري کې موږ سره د شمولیت اعلان وکړو او په شیر اکبر خان او په بر سټک سے به کم اعتماد وکړو نو مونږ ډېر زیات خوشحال یو انشاءالله دا باور ولرو چې دوی به په خپله خبره باندې هېڅ چېرې پښیمانه نه شي او د دوی به کټي او زموږ به ځمکه دویمه خبره دا رجي چې پارټي چې کومه ده دا مونږ بار بار وایو پارټي چې کومه ده دا څوک جنت ته نه بوځي دا د دنیایي د مفادو دپاره ده ځان له به پیم کې او بل له به پیم کې کو چېرې په پارټۍ کې د چا کار نه کېږي زه هغه له پکار دی چې هغه د سرب پارټي بدلي او بل طرف ته ځان له ځي دا خو څوک جنت ته نه بوځي بله خبره دا ده چې مونږ PTI ورته دا وایو چې تر 23 تاریخ پورې تاسو سره هم دا موقع ده کو چېرې تاسو ته چا د ټکټونه میلاو نه شو یا څه نور څه نه PTIP پکې سي او PTI پکې سي نه PTIP ته تاسو راتلی شئ موږ تاسو ته ویلکم کو دغه ورکر ته هم ویلکم کو دغه لیډر ته هم ویلکم کو تاسو بالکل راتلی شئ او موږ سره باقاعده موږ به تاسو ښه په عزت ساتو انشاءالله او ښه عزت بدله درکو هر ټیم تاسو زمونږ PTIP ته راتلی شئ دا ستاسو دویم کور دی او موږ به تاسو سره هغه ورورولي پایو چې کومه ورورولي تاسو سره په PTI کې کړې وه دویمه خبر دا چې زمونږ شیر اکبر خان داسې یو مشر دی چې په هر ټلیفون باندې اخبار دی کې زمونږ کارونه کېږي اوس هم زمونږ کارونه کېږي الحمدلله مونږ دا خبره کوو چې یاره نیکسټ کم شمولیت چې را روان دی نه هغه هم د ANP دی تقریبا هغه 30-40 پورې کسان هغه دي انشاءالله هغه راته نه شو ویلی خو د 2-3 دقیقې به هغې هم دغه کړو خو چې کله اوس مونږ پارامونه جمع کړو خپل کینډیډیټ دغه کړو وټاکو او پارامونه جمع کړو انشاءالله نو بیا به نور هم مونږ مضبوط شو او موږ سره به د ګرځېدو مشرانو پیدا شي زه ستاسو د آیات خان باچا دی بیا ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې موږ سره په PTIP کې شمولیت اعلان وکړو انشاءالله هر ور درته او په هر مرګري پسې به ځي او موږ سره به شمولیتونه ځان ته کشانتې د ګرځېدو لپاره به ځان تیار انشاءالله